وی د لاس نه ولم بوی تلم زما محترم یو کوټې ته دننه کړم چې مې ولید یو غټ شادوګې ناستو ټول بدن باندې ویښته وی چې زه ولیدم نو د سترګو نه اوښکې روانې شوې او جړلې وی ما ته وی دا سړی پیژنې ما ورته دا خو سړی نه دی شادوګې دی ما ته وی دا شادوګې نه دی تا نه چا مخکې ژبه پرې کړې وه ما ته او پرې کړې وه وی تا نه چې چا ژبه پرې کړې وه دا هغه سړی دی او زما پلار دی چې الله ته شادوګې جوړ کړی دی زما محترم الله دې موږ د دې نه وساتي قسم دی وی زما رب وعده کړې ده نبی علیہ السلام فرمای احب الاعمال الى الله ادومها وان قل محبوب ترین عمل الله ته هغه دی چې هغه قائم او دائم وي معنی مستقلی یو سړی دی په یو ورځ باندې به 1000 رکعاته نفل وکړي لیکن بیا چېرته 2 رکعات هم نه کوي دا ښه سړی نه دی یو سړی دی 2 رکعاته کوي خو روزانه لګیا دی وی نبی علیہ السلام فرمای دا سړی رب ته ډیر محبوب دی هلکه یو سړی درس ته 15 منټه کینی خو مستقل کینی ټول عمری کینی نو نبی علیہ السلام فرمای دا سړی مانا خدای ته محبوب ترین انسان دی دا بنده ځکه اعمالو کې مداومت پکار دی داسې نه ده چې ټول عمر دی مانا مثال په طور په عمر کې یو پیره قرآن شریف خلاص کې او بیا بله پیره دی ډډې نه لګي په ورځ کې یوه رکوع وایه خو ټول عمر دا معمول جوړ کا په یو ورځ کې 2 رکعاته نفل کوه خو ټول عمر دا معمول جوړ کا چې ربه بس نو رب ته دا معمولات ډیر خوښیږي 15 منټه د عالم سره کېنه مداومت سره کېنه فایده به ډیره کېږي انشاءالله او بیا به تا ته ښکاره کېږي د هغې فایده به درته ښکاره کېږي دا نه چې ته یو ورځ ټوله ورځ د عالم جومات کې په صحبت کې تېره کړې بیا وتښتې بار ورپسې خبرې کې هغه یو بزرګو نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دربار ته به روزانه راته مداومت به کو خود هغه په زړه کې د نبی علیہ السلام دپاره عشق نو اشعار به وي او نعتونه به د نبی علیہ السلام مبارک زیارت سره وي کور کې به ناستو نعتونه به ولیکل راغې د نبی علیہ السلام مبارک دربار ته به نعتونه شروع کړه نعتونه و صفتونه به د نبی علیہ السلام کول نو دغه مدینه منوره کې یو منافقو په هغه باندې به دا نعتونه بد لګېده به دا سړی ته ووی دا سړی یې ګیر که وی دا ماله ګیر کې د روزانه غوبل جوړ کړي مړه په جومات کې چې ګورې نعتونه به وی ځان یې شرمولی دی چې ګیرې که زما محترمو هغه کس دومره ظالمو چې ژبه یې ترې پرې کړه زما محترم ته نعتونه وی ځان دې مړه شرمولی دی موږ دې د خوبونو نه ایستیو خو یې دې تباه کا چې ژبه یې ترې وواله په دغه کې وی دغه سړی د ژبې نیولې ده او مسجد نبوي ته د نبی علیہ السلام مبارک جومات ته را روان دی لاس کې ژبه نیولې ده او راغی او جاړي د الله رسول ستا صفات مې ذکر کول لا پسې کنزل وشو د الله رسول ستا صفات په جومات کې ذکر کیږي نو خلکو باندې بد لګیږي نن زمانه د الله رسول ژبه کټ شو د دین دپاره وی بېهوشه شو د ډیر درد نه چې بېهوشه شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ولا راغې تشریف فرماشه په خوب کې ورته وی ولې جاړئ و دې ورپاسې د عیبت کې او جاړي د الله رسول ستا په دغه کې مې نعتونه وې نو زه خلکو بېعزته کړم وی دا منافق دی خلکو وشرمولم تر دې د الله رسول دا ژبه مې لاس کې نیولې ژبه یې رانه پرې کړه داسې خلک هم شته په دا دنیا کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک والا نبوت والا لاسونو باندې هغه ژبه دې ژبې پسې ولګوله وی جاړه ما اوس په درد نه کوي ښه وی چې اکدم یې یو ټوپ راپاسېده هغه ژبې الله تبارک وتعالی واپس جوړه کړې وه زما محترم په جومات کې نعتونه وایه ښه دی کې څه دغه نشته بد به لګي خو لیکن پچا چې د نبی علیہ السلام مبارک صفات بد لګي پوه شه دا سړی ایمان والا نه دی زما محترم نعتونه وایه په جومات کې جومات دی د نعتونو دپاره د ما محترم جومات دی د درس او تدریس دپاره ته څه په سکاوه کې خو نعتونه نشي لګولی خو دغه یو غیبتې به کېږي او بلې به کېږي جومات کې به نعت ویلې کېږي په جومات کې به قرآن ویلې کېږي په جومات کې به درس ویلې کېږي او چې چا باندې بد لګېږي زما محترمو پوه شه دا د هغه د نبی علیہ السلام مبارک د زمانې هغه قوم چې ژبه یې پرې کړی وی دغه سړی دی زما محترمو دی به راته روزانه وی میاشت پکې ووته 2-3 میاشتې پس دا سړی دی بیا نعتونه وی یو ایمان خو تکړه شوی دی که نه ورته پته دی چې زه د نبی علیہ السلام صفات ذکر کوم زما ایمان
خپل ایمان ورته معلوم شو چې نبی رسول الله باندې عقیده نورم پخه شوه چې عقیده نورم پخه شوه د ما محترمو ناتونو له نورم زور ورکو چې ناتونو له نورم زور ورکه زما محترمو وی دغه سړی بیا څه کسان راونیو په ډنډولې بوت دا سبحان الله د عشق او دا د ایمان جذبه غواړي ټول سبحان الله بیا ووایي دا عشق غلبو کې نو سړی نه سبحان الله وځي نو دغه سړی بیا په ډنډولې باندې اونیو خو دا پیر د ایمان قوي شی وته پته و چې نبی رسول الله جبه ټیک کړی ده او جبه واپس لګوري دا چې په ډنډولې باندې بوت زما محترم وی قتل چې کم کور ته مخ کې بوتل او هغه ته بیا وردن نک زړه کې خو یې چې په دا کور کې خو زمانه یو پیر جبه پرې شوې ده په دې کې خو زمانه یو پیر جبه کټ شوې ده یریدلې خو لیکن چې وردن نشو آغا کورو لیکن خلق بدلو زما محترم چې روټه خلکو ولا روټه موټه را بار کړه روټه چې اوخوړه یو سړی دی ورته وی او د پیجندم هغه جما خو اون پیجندې دا زید او پیجند او جی دا زه خو او پیجند دلته مان د دین د پاره جب پرې شوې د هغه زید وی ښا وی د لاس نه اولې ولم بویتلم زما محترم یو کوټې ته دن نکړم چې می اولې د یو غټ شادوګې ناستو ټول بدن باندې ویختو وی چې زه اولې دم نو د سترګو نه اوخ کې روانه شوې او جړلې وی ما ته وی دا سړی پیژنې ما ته دا خو سړی نه دی شادوګې دی ما ته وی دا شادوګې نه دی تا نه چا مخکې جبه پرې کړې وه ما ته او پرې کړې وه وی تا نه چې چا جبه پرې کړې وه دا هغه سړی دی او زما پلار دی چې الله ته شادوګې جوړ کړی دی د ما محترم سبحان الله الله دې موږ د دې نه وساتي قسم دی وی زما رب وعده کړی دا من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب الله فرمایي چا د جمعات امام پسې خبرې وکړې چا یو عالم ته دشمنۍ ته لاس ونیو رب وی دا زما د خدای سره دشمنۍ ته لاس دی د ما محترم الله دې موږ د خدای د دشمنۍ نه وساتي دا انسان دی چې الله ته بیزو او شادو جوړه کړې ده او جاړي ټوله ورځ او شپه جاړي په موږیم دلته تړلې دی په موږي خپل پلار تړلی و زما محترم الله دې ته موږ وساتي وی دعا ورته وکړه چې الله یې جوړ کړي وی دعا به ورته زه وکړم خو لیکن دا ژبه مانه د نبی علیه صلات وسلام مبارک په صفاتو کې پرې شوې ده د پیغمبر نه معافي وغواړي او مدینې منورې ته دې راشي ما د خپل ذات دپاره خو نه دي کټ کړی ما نه د پیغمبر د صفاتو باندې ژبه پرې شوې ده ما ته که رد بید ویلي شوي دي ما په جومات کې نعتونه لګولي نو ما ته خلکو سپک ویلي دي او خلکو رټلي زه خلکو په دې بې عزته کړم د خپل ذات دپاره نه راشه د پیغمبر نه معافي وغواړه وی هغه سړی بیا ډېرې معافیانې غوښتې دغه د شادوګي په شکل کې مړ شو زما محترمو چا لامبوم نه کندې وله ویسته او د حیواناتو یې دفن که زما محترم الله دې موږ وساتي د دې نو ما ووې خدای ته محبوب ترین عمل هغه دی چې ستا په زړه کې د پیغمبر جذبه پیدا شوه او هغه جذبه عارضي ني هغه په مداومت سره خدایه زما په زړه کې کوم عشق د پیغمبر دپاره دی نو دا عشق به زه ځان سره قبر ته وړم زه ویم قسم دی دا عشق په مداومت سره دا اعمال په مداومت او همیشګۍ سره درس ته په ناستې سره په همیشګۍ سره دا به ستا په جنت کې او په قبر کې رڼاګانې کوي زما محترم सलावतुल्लाह अलैका।